امام ابو حنیفه نوم نعمان ده او نعمان د ثابت زوی ده التیمی الکوفی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د حضرت انس ابن مالک سره ملاقات شوه ده او دا غین علاوه د پنځو نورو صحابه یا د شپږو سره د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ملاقات شوه ده. سیوطی صاحب په خپل کتاب تبییض الصحیفه فی مناقب ابي حنیفه کې دا غي صحابو نمونه لیکلي دي او امام دی بل کتاب کې لیکلي رسته به درته بیا دا غي صحابو نمونه واورو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د هجرت په اتیایم کال باندې پیدا شوی دی سنه 80 من الهجره او په دغه وخت کې د رسول الله مبارک صحابه بقید حیات ژوند دیو او بیا د کبارو تابعیننا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استفاده کړی ده د حسن بصری غوندې د محمد ابن سیرین او د عطا ابن ابي رباح او عطا ابن ابي صاحب دا لولو تابعین. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دای ته تللی دی. امام صاحب وایي د څو ځله بصرې ته تللی یم او شاګردان لولو شاګردان دي قاضي ابو یوسف محمد ابن الحسن شیبانی وکی ابن الجراح چې د امام شافعي صاحب استاد دی عبدالله ابن المبارک چې د بخاری د استادانو استاد دی او بلا مخلوق د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه فیض حاصل کړی دی او بلا علماء متقدمین و متاخرین د دې امام مناقب لیکلي دي او یو مقلد تپکار دی چې د خپل امام هغه تمام حالات ورته معلومي. صاحب د کشف الظنون په باب د مناقبو کې او خاص کر د امام ابو حنیفه په مناقبو کې لیکي چې ينبغي لكل مقلد ان يعرف احوال امامه ليعلم شمائله وفضائله وسيرته في احواله وصحة اقواله او دارنګ د خپل امام نوم او کنیت او نسب او زمانه او بلد او د امام مشایخ څوک دي او داغه په زمانه کې داغه ملګری څوک دي او د امام شاګردان څوک دي. نو صاحب د کشف الظنون وایي چې د هر مذهب علماء د خپل امام مناقب لیکلي دي. مناقب د امام مالک لیکلي شوي دي، مناقب د امام شافعي لیکلي دي، مناقب د امام احمد ابن حنبل لیکلي شوي دي. لیکن په تمامو مناقبو کې زیات مناقب د امام اعظم دي، د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مناقب دي. ما مختصرا د بعضې ځایونو نه لیکلي دي. د ټولو نه لوی زبردست کتاب هغه د امام طحاوي دی، ابو جعفر احمد ابن محمد الطحاوي چې په 321 هجري کې وفات شوی دی. هغه د امام صاحب مناقب لیکلي، مناقب ابي حنیفه. شرف الدین ابو القاسم عینی په یو جلد کې د امام صاحب مناقب لیکلي او د هغې نوم دی قلائد عقود الدرر والیقیان. قلائد عقود الدرر هغه امبیلونه د ملغلرو والیقیان او د خالصو سرو زرو. اقیان ذهب خالص ته وایي. قلائد عقود الدرر والیقیان فی مناقب ابیحة النعمان. او بیا دریم تالیف دغه شرف الدین وکړلو بلم هغې سوداو نه وتره د امام صاحب په مناقبو کې شرف الدین ابو القاسم عینی بل تصنیف ولیکلو، د هغې نوم یې کېښودو الروضة العالیة المنیفه. الروضه باغچې ته وایي. الروضة العالیة المنیفه فی مناقب الامام ابي حنیفه. محمد ابن احمد الشعبی راغی، هغه په 10 جزو کې
جز کاپی ته ویل کېدی شي، جز لکه د طالبانو بیلې کاپی وي. نو په شلو جزو کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مناقب لیکل او حاکم په خپل تاریخ کې دی کتاب ته اشاره کړې ده. بیا موفق الدین الخوارزمی راغی، هغه په 40 بابو کې د امام ابو حنیفه مناقب لیکل. بیا محی الدین عبدالقادر ابن ابی الوفا القرشی راغی، هغه د امام صاحب مناقب لیکل البستان فی مناقب النعمان. بیا علامه جار الله زمخشری صاحب د کشاف چې د معتزلو لوی امام دی او تفسیر کشاف تاسو ته معلوم دی چې د کومې درجې تفسیر دی. کاش چې معتزلی نه وي، د سرو زرو په صحیح باندې د لیکلو کتاب د کشاف، لیکن بعضې خبرې پکې د اعتزال هم راړلې دي. نو معتزلی علامه زمخشری د امام ابو حنیفه مناقبو کی کتاب لیکلو شقائق النعمان فی مناقب الامام ابی حنیفة النعمان. اتم نمبر کے عبداللہ ابن محمد الحارثی راغے، اگر کشف الاثار کتاب لیکلو د امام صاحب په مناقبو کی، او کله چې د دې کتاب املا کولا 400 مستملین پکې ناستو. 400 مستملین پیژنې، دا خو لوډ سپیکر دی. هلته به یو سړی ناستو نو د استاد عبارت به هغې نورو خلکو ته ورساغې بل به بل ته 400 مستملین چې ناست دي، نو څومره دنیا ناسته وه چې هغه کله د امام ابو حنیفه مناقب لیکل، نو د خلکو د امام ابو حنیفه سره څومره زیاته مینه او څومره زیات عقیدت دی. ظهیر الدین مرغانی راغلی، هغه کتاب لیکلی مناقبو کې. بیا مشهور مؤرخ ابو المظفر یوسف ابن قزاغلی البغدادی، هغه صد پاسه په 13 بابو کې د امام مناقب لیکل. او دغه مؤرخ بیا بل کتاب لیکلو کتاب الانتصار لامام ائمه الامصار، د امام صاحب په مدد کې کتاب لیکلو کتاب الانتصار لامام ائمه الامصار. امام ابو حنیفه ته امام الائمه وي چې دا د تمامو امامانو امام دی، او دا کتاب بیا په 2 جلدو کې لیکلو، دا ډېر غټ غټ جلدونه دي. 12 نمبر کې عبدالله حسین بن علی السیمری دی راغی، او زمونږ یو ملګري هغه کتاب تحقیق کړی په مکه مکرمه کې. د قندهار یو عالم عبدالقادر د دې کتاب تحقیق کړی دی. ما ته پته نشته چې چا پې کو یا نه، یو عالم و، ډېره زمانه مدینه منوره کې اوسېدو، زمونږ ملګری و. 14 نمبر ابو العباس احمد ابن سلم دی راغی، د کتاب لیکلو. بیا محمد ابن محمد القردری د زبردست کتاب لیکلی دی، او دی په 828 هجری کې مړ دی. د کتاب کې یو مقدمه ده او یو 19 باب دي. په مقدمه کې د صحابه او د تابعینو ذکر دی، او بیا په لومبني باب کې د امام صاحب مناقب دي خاص، او په دویم باب کې بیا د امام مالک او د امام شافعي او د امام احمد حالات دي، او دارنګه د امام ابو یوسف او د امام محمد. څلورم باب کې د امام صاحب د شاگرد ابن المبارک حالات دي. په 15 کې د ظفر او په 16 کې د داوود طوایی د امام صاحب شاگردان دي، او دارنګه بیا په بل کې د وکی ابن الجراح حفص ابن دالول خلق ته. نو دا یو له سبب د امام صاحب په شاگردانو کې بیا ولیکل. بهرحال ابو القاسم عبدالله ابن محمد راغی، هغه کتاب لیکلو. بلا کتابونه دی، یو کتاب دی المواهب الشریفه فی مناقب ابی حنیفه، او په خپل باندې د کشف الظنون مصنف په ترکی ژبه کې د امام صاحب مناقب بادشاہ ته چې کوم نه وړاندې کړل. دا خو مستقل کتابونه لیکلي شوي دي. دغه رنګې ابن عبدالبر چې لوی محدث او فقیه دی، هغې لیکلی دی الانتقاء، په هغې کې د 3 واړو امامانو ذکر دی. د امام ابو حنیفه مناقب دي پکې، او د امام مالک مناقب دي پکې، او د امام شافعي صاحب. پاتې شو هغه کتابونه چې هغې د خپلو کتابونو په مقدمه کې د امام ابو حنیفه حالات راړلي دي، هغه د 13 کتابونو نه زیات دي.
دا د هغه زمانې خبره ده چې صاحب د کشف الظنون لا کشف الظنون نو لیکلی او بیا د هغې نه پس په هره زمانه کې خلکو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باره کې مناقب لیکلي دي. نو مناقب خلق د هر کس او ناکس لیکي. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا من اجل الائمه ده. پاتې شو بعد کسانو په امام ابو حنیفه باندې تنقیدات کړي دي. نو یاد لرئ چې د یو مشر په تعریف کې د هغه د زمانې خلق یا د هغه شاګردان تعریف کوي، بیا د رستنو خلقو اقوال هغه معتبر نی. دا یاد لرئ هر زمانه کې چې د سړي ملګري یا د سړي شاګردان د استاد تعریف کوي، نو د نور اعتراض بیا د یو پیسې نی. تصنیف را مصنف نیکو کند بیان، شاگردانو ته خپل استاد معلومی چې زما استاد د کومې درجې دی. صاحب د خیرات الحسان په 25مه صفحه کې لیکي اما روایته من انس رضی الله تعالی عنه وادراکه لجماعه من الصحابه فصحیحان، او دا دواړه خبرې درست دي لا شک فیهما. او دارنګه خیرات الحسان په 23مه صفحه کې لیکي چې د ابن حجر په فتاواو کې ده چې انه ادرک جماعه من الصحابه كانوا بالكوفه. حافظ ابن حجر اسقلانی وایي چې امام صاحب د صحابه یو جماعت موندل دی، ځکه چې د په سن 80 هجری کې پیدا دی او په دې وخت کې د صحابه بلا مقدس حضرات په دې دنیا باندې موجودو. نو حافظ ابن حجر اسقلانی وایي فهو من طبقه التابعين، امام صاحب د تابعینو په درجه کې دی. او ولم يثبت ذلك لاحد من ائمه الامصار، د نور خارون امامانو ته دا رتبه نه ده ملاو. کل اوزاعی بالشام، اوزاعیم ډېر لوی امام دی په شام کې. او الحمادین بالبصره، دا دو علماو د دواړو نوم حماد. او السوری بالکوفه سفیان سوری، ومالک بالمدینه، واللیث ابن سعد بمصر. دي ټولو ته د تابعیت هغه فضیلت نه حاصل. او د تابعینو تعریف الله تعالی قرآن مجید کې کړی دی. د صحابو د ذکر نه پس د تابعینو الله تبارک وتعالی ذکر کوي. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تابعی دی او خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. پاتې شو پرونه غي طالب په یو کاغذ کې لیکلي وروستو غریب بیا عذرم کړی بل ختمه تراغه الله دې ورته جزای خیر ورکړي. طالب وایي زما دا مقصد نو خاصه بعد طالبان دا خبرې کوي، یعنی طالب ښه سړی پرون چې دغه راغلی و هغه وایي زما مقصد دا نه دی حاشا وکلا زما پړه کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کمال عظمت ته زه د هغه حالات ګورم نو په ما باندې خاص اثر کوي. خو بس اسې لیکلي او ښه شوه دغه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حالاتو باعث وګرځېده. موږ یو ځل مدینه منوره کې او چا طالب په بورډ باندې ولیکل، زه په دغه غرض ناجوړ وم او دا زموږ لومړنی کال جامعه اسلامیه کې په بورډ باندې لیکل شوي ان حماد ابن ابي سليمان بلغ ابا حنیفه المشرک انا بریء منه. دا عبارت لیکلو. ما ته بعد طالبان رالو چې ته خو ناجوړ یې نن خو په بورډ باندې دا عبارت لیکل شوی دی. ما ډېر طبیعت خراب موسم نه جوړو. خیر سهار چې پاسې نو ما یو درخواست لیکلو او الله تعالی دې په قبر رحمتونه نازل کړي. شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمه الله تعالی رحمتا واسعه ډېر لوی مفتی و د هغه د هغه وخت کې د جامع مشر او زموږ استاد مو. نو ما یو درخواست ولیکلو د هغې نقل اوس هم ما سره شته. په هغې کې مو لیکل چې جي پرون چا په بورډ باندې دا عبارت لیکلی دی او جامعه اسلامیه چونکې عالمي جامعه ده د دنیا د اطرافو اکنافو نه دلته طالبان را دي او چا دا عبارت لیکلی دی. اوږد درخواست ما لیکلی و. شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمت الله علیه په سترګو باندې معذور او ړوند و. نو هغه سره به 2 سکرټریانو هغوی ته یې خط ورکو. هغوی چې ورته خط لستو نو عبدالعزیز ابن باز بالکل جړل او استغفر الله لا حول ولا قوة الا بالله ډېر خفه شو او بیا هغې خپلو نایبینو ته وایي چې دا عبارت ولیکئ. مدیر د کلیې شریعت ولیکئ چې د دې پوره تحقیق وکړئ
او دا خو ډیره بده خبره ده. خیر هغه خط موږ ورته مونږ ته راکوې نه انا ارسلوه، زه په خپله مونږ ته رانه کړو خط، لیکن د هغې خط څه پته ونه لګېده. بیا زه مدیر ته ورغلم، د هېڅ پته ونه لګېده. بیا دوباره موږ شیخ عبدالعزیز ابن باز ته ووایو او په دغه ورځ مجلس استشاري اجتماع و. د بیا ما شیخ عبدالعزیز ابن باز باقاعده حکم صادر کو چې په جامعه کې د نن تمامو صفوفو کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مناقب بیان شي. هغه خلکو ته د ائمه قدر معلومو چې بیا په تمامه جامعه کې هر کلاس کې هر استاد د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مناقب بیان کړ. نو چې کوم علما یې هغه ته د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د امام مالک او دارنګه د امام احمد ابن حنبل او د امام شافعی حالات معلوم دي چې دا د کومه درجه علماو. نو د طالب دا ختم د دې ذریعہ ورسېده وکيف اکفر یا کافور نعمتها وقد بلغنك بي يا خير مطلوبي. نو طالب ته الله جزا خیر ورکی او طالب دی الله تعالی موږ چې پرون کومه وسمو سکړی و موږ هو خاص طالب نو ټارګټ کړه خو څو چې د ایمو بارکه سپکه خبرې کوي. زمارونو د هر عالم بارکه سپکه خبره مکو اگر کتانا غلط سره مشر ولینی ټیک ته اختلاف ور سره کو چیرې دا خبره داسې ده او زما دلیل داسې ده. نو کاغه د شوافیو عالمي که د موالکو عالمي که حنبلی وي او که زمونږ د پاکستان کې یو عالمي نواب صدیق حسن خان یا داسې نور لوی علما، نو پکار ده چې طالب نوم بادبه طریقه لی اذکروا محاسن موتاکم د مړو محاسن بیانوي. او که د یو عالم مړ په قول کې ستا موافقت نی نو په دلیل باندې یو خبره بیان کړه لعن طعن او په اکابرو باندې بیا بدرد ویل دا چې کوم دنه مناسب نه دي. ډېر خلک دا وایي چې علامه ذهبي د امام صاحب باره کې څه ویلي دي. اصلیت کې بعضې کتابونو کې خلکو د ځان نه عبارات هغه ورمنډلي دي. میزان الاعتدال یا نورو کتابونو کې بعضې عبارتونه خلکو ځان نه منډلي. حالانکه علامه ذهبي وایي چې زه په دې کتاب کې د مشهورینو باره کې ذکر نه کوم او هغه کتاب کې بیا د امام صاحب باره کې داسې کلمات لیکلي دي. نو تاسو که مقدمه وګورئ هغې کې لیکلي الا من اشتهرت مذاهبهم هم اربعه ابو حنیفه ومالک واحمد وشافعی. د دې باره کې وایي زه به مستقل کتابونه لیکم. وعلى كل حال امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تابعی ده. مولا علی قاری وی الحاصل ان التابعین افضل الامه بعد الصحابه سنا ونحن نعتقد ان الامام الاعظم والهمام الاقدم ابو حنیفه افضل الائمه المجتهدین واكمل الفقهاء في علوم الدين ثم الامام مالك فإنه من أتباع التابعين ثم الإمام الشافعي لكونه تلميذا للإمام مالك بل تلميذ محمد بن الحسن الشيباني ثم الإمام أحمد بن حنبل فإنه تلميذ للإمام الشافعي. مولا علی قاری په شرح د فقه اکبر کې په یوصل شپږ څلوېښتمه کې دا لیکي. او شقیق بلخي وی كان الامام ابو حنيفة من اورع الناس واعبد الناس واكرم الناس واكثرهم احتياطا في الدين وابعدهم عن القول بالرأي. خلق په احناف دا لګلګي چې دا اصحاب رائے دي دی روایت پری دي. شقیق بلخي وی چې وابعدهم عن القول بالرأي في دين الله عز وجل كان لا يضع مسألة في العلم حتى يجمع اصحابه عليها. اجماع په تمام وکړه ويعقد عليها مجلسا. دیو مسلې لپاره به امام صاحب مجلس منعقد کو. فاذا اتفق اصحابه كلهم تمام صحابه په خبره جمع شو قال لابي يوسف او غيره زعها في الباب الفلاني.
سوره دی با په یو مسله باندې بحث کېدو. دا خبره رد مختار په لومبني جلد 2 صفحه کې راغلې ده او دارنګې شارانی سے په میزان کبرا کې دا راغلې ده. علامه ابن عابدین وی فکان اذا وقعت واقعه شاورهم، امام صاحب د بلګرو سره مشورو کا وناظرهم وحاورهم وسألهم فيسمع ما عندهم. امام صاحب به د خپل ملګرو نه الکه ته دې مسله کې شوی، ته دې مسله کې تاسو دې مسله کې څه دلیل شته، تاسو کوم حدیثیات دي، دا سره به باس کولو من الاخبار والآثار ويقول ما عنده. او کله امام صاحب سره به دلیل هغه به مرتبه بیان کو ويناظرهم شهرا او اكثر. په مسله به کله کله یو میاشت یا هغه نه زیات بحث او تمحیص او مناقشات کېدل حتى يستقر آخر الاقوال، تر دې چې ټول به یو نتیجې ته ورسېدل. فيثبته ابو يوسف رحمة الله عليه باغ مسألة ولیکلا حتى اثبت الاصول على هذا المنهاج الشوروي. پدې مشورې باندې باقاعده مسائل جمع شوي دي. خود امام ابو حنیفه سے بار بار وی کہ اذا صح الحديث فهو مذهبي. ډېر خلک اعتراض کوي چې احناف احادیث باندې عمل نه کوي. امام سے بار بار وی چې اذا صح الحديث فهو مذهبي. او ابن عبد البر مالکی المسلک دی لیکن منصف مزاج دی. اگر امام ابو حنیفه د نور امامانو نه عبارت نه نقل کړی دی چې اذا صح الحديث فهو مذهبي. عقود رسم المفتی کې وګورئ او لسمه صفحه کې دا عبارات موجود دي. د امام ابو حنیفه نه چا تپوس وکړو کستا خبره داسې وي چې کتاب الله یخالفه، ورته وی اترکو قولی بکتاب الله. کله ما خبره د قرآن نه خلاف دي ما خبره وګرځوئ پرېږدئ. بیا چا ورته وی چې اذا کان خبر الرسول یخالف قولک، که حدیث تا د قول مخالفت کوي اترکو قولی بخبر رسول الله صلی الله علیه وسلم. بیا چا ورته وی اذا کان قول الصحابی یخالف قولک، ورته وی اترکو قولی بقول الصحابه. د صحابه قول په سر سترګو د ما قول هغې دپاره پرېږدئ. شاه ولی الله دا خبره په عقد الجید کې په 53 صفحه کې نکلي ده. او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باره کې شیخ محی الدین فتوحات مکیه کې لیکي چې هغه به وي ایاکم والقول فی دین الله تعالی، د خدای نه ویرېږئ، د خدای په دین کې د الله نه قول مه کوئ. وعليكم باتباع السنة فمن خرج عنها ضل. دا حدیث او دا قرآن ما سوا خبر رائے پکې چې کوم نه مچلوي. دا خبرم کتاب المیدان کې امام شارانی لیکلی ده. امام ابو حنیفه وی لا ينبغي لاحد ان يقول قولا حتى يعلم ان شريعه رسول الله تقبله. خبره ته ګوره چې شریعت قبلې او کنه قبلې سمانه د قرآن او حدیث سره مطابق ده او کنه ده. یو ځل یو خبر رااله د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او فرمایل چې اولنا والقرآن ګورئ، بیا د رسول الله حدیث ګورئ، بیا د صحابه اقوال ګورئ. او چې یو ځای کې د صحابه قولم ني د امام ابو حنیفه دینه پس بیا اجتهاد کومه. دا نورم تابعین دي او زم تابعین یم. او مجتهد ته الله تعالی به اجر ورکوي. که مجتهد حق ته ورسېدو نو 2 اجرې دي، او که خطا شو نو 1 اجر چېرته تللی نه دی. لومبنی سړی دی امام ابو حنیفه چې د فقه بنیاد ایښی دی. امام شافعي رحمت الله علیه به فرمایل چې امام ابو حنیفه دا اول من دون الفقه او والخلق عیال ابي حنیفه فی الفقه. خلق د امام ابو حنیفه بچی دي او داغه اولاد دی په فقه کې سمانه داغه شاګردان دي. او دا خبره چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه روایات نه دي منقول. دي خلکو د امام ابو حنیفه روایات لیدلي نه دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 11 مسند دي، 11 مختلفو شاګردانو ته مسندونه نقل کړي دي. او الحمدلله جامع المسانید اوس ټول مسانید لره جمع ده، چاپ شوی ده بحمد الله جامع المسانید.
دا امام ابو حنیفہ و دا رسول اللہ پمیز کے دری یا دو واسطی وی بخاری لوی محدث دے زمون دا سر تاج دے امیر المومنین فی الحدیث دے امام بخاری امام بخاری دے اور صحیح بخاری تا اللہ تعالیٰ دیر لوی مقام ورکڑے دے اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری صحیح البخاری پا تمام بخاری کے ثلاثیات دووش تاسو بگوری کرنا کرا پا حاشیہ باندې لکلی من الثلاثیات کتلی منده چرتا بخاری کے پا حاشیہ باندې پا غلط قلم باندې لکی من الثلاثیات ثلاثی حدیث دا دیر لوی محتم بشان حدیثی نبو تمام بخاری کے دووش حدیثون دی اور زمون دا امام ابو حنیفہ مطلب تمام روایت ثلاثیات دی بلکہ بعد ثنائیات هم دی یعنی دا رسول اللہ مبارک او دا امام ابو حنیفہ بمیز کے کلنا کل دو واسطی وی دو واسطی یو واسطہ دا تابعی و بلا دا صحابی او کل دری واسطی وی نو دا امام ابو حنیفہ تمام روایات ثلاثیات تی او چرت پکیونیم اگر سنائیم چکم دنا پیدا شی نو دا خبرہ لم يكن للأحناف شغف بالحديث بعد کسان دا اعتراض کئی چھ لیسا للأحناف قدم فی روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً دا قول مردود دے لکہ جامع المسانید امام ابو حنیفہ دا پدی خبر بانے گواہ دے چھ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تا پفند حدیثو کے سنع مہارت دے لیکن امام صاحب کی دا کمال چھ سو پوری باغت ہے حدیث پورا یاد نو نبے نقل کولو او دا کمال احتیاط خلفاء راشدین سلور خلفاء دی ابو بکر عمر عثمان علی دا دی سلور وارو خلفاء راشدون نا یوزر سلور سوا یولس روایتون منقول لی بس یوزر سلور سوا یولس روایات او یواد دا ابو حریرہ پینزر سلور سوا دریاویا روایات منقول لی حالانکہ ابو حریرہ متاخر الاسلام دے دا خیبر پا جنگ کے اسلام رڑلے دے او دا رسول اللہ مبارک سر سکم سلور کالا پاتی دے او ابو بکر تمام زمانہ حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی تمام زمانہ دا سلور وارو خلفاء و احادیث یو در سلور سوا یولستی یا کم و بیش او یواز ابو حریرہ چے متاخر الاسلام دے بندر در سلور سوا دریاو یا روایت داولی ابو حریرہ صرف حدیثو دا پارا ناستو بس او خلفاء راشدین دا دنیا پا نورو کارونو کے اڑمو اگئی دا کفر و دا شرک مقابلی کولی دا مرتد مقابلی کولی او دا شام و دا روم دا جنگونو مقابلی کولی بل اگئی کمال احتیاط کولو دو قسم طالبانی مجھے اخبر استادان کا تلین وقت کہ عربی نے ہوئی کمال احتیاط کے یرک عربی میں ہوئے او چرت پکے مرفوع منصوب کے غلط سم نہ کمال حیا دا وجن اگئی دا عربی و لفظ اب نے استعمال ہے او یو طالب دا کافی دے اغلا گیا دا عرب سارا واقعی ہوئی اے دا غیران سنگا چی نلو خلقو با کمال احتیاط کولو او حضرت عمر خودیر محتاطو چاورتے ابو حریرہ پارا خبر بانے حدیث بیانی نورتا غصشو ورتوی لتترکن الحدیث او لألحقنک بالدوس دا دیر حدیثونا مو آیا کنی دوست تا لگا پشالم دے دلتنا ای با کمالی چکم دنو احتیاط کولو دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امداغا کسانو نا دے بل امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا زمانہ کی بلا باطل فرقی وی دا دہریانو فرقہ و خدای نمانلو او دارنگی دا مرجعو دا معتزلو کرامیاو جوہمیاو بلا فتنی وی دا غی مقابلے کولا امام ابو حنیفہ کو زیادہ زندگی پا مناظروں کی تیرہ شوی دا کتاسو دا امام ابو حنیفہ حالاتو قتل حیران بشی سمرا دہریانو با پیو مناظرہ بانے بے ایمان راڑولو نغا دا استنباط مسائلو تا متوجہ سردا حقینا دا دمرا مسئلی چی احناف بیانیو دا امام ابو حنیفہ منقول لیو مبسوط تا غینا ڈکتے او ظاہر الروایت کتابونا دا غینا بانی خلقو امام ابو حنیفہ تا صرف ولس حدیثونا یادو غم ضعیفو منگا وایو دا ستاسو دا خبر منگا منو چی امام صاحب تا ولس حدیثونا یادو او غم ضعیفو اللہ اکبر دا خو بیا دا غضب امام دے بیا دا خو سڈیر لوی امام دے چمانی دا اولس روایاتنا دا پلکن مانی مسئلی مستنبت کنو کد تنورم بلا روایات بیا بلا سحال
او ډیر پکې لا دومره مبارکو کې دې زمانہ کې بار طالبان وای چې د امام صاحب نه کتاب شتا، د امام صاحب نه شاګردان شتا، او نه داغه نه سمروي دي. څومره لوی زیاتې ده، څومره لوی زیاتې ده. که واقع موږ د دې کسانو خبرو منو، دغه سي مسجد نبوي کې یو سړی به درس ورکولو دا خبره وکړه چې لیسا للامام ابي حنيفه تلميذ ولا درس الكتاب ولا السنه ولا الفقه. ډیر په دغه سره ماته یو سړی راغی، مې دنه په دې باندې دنه دسخط والا چې دا خبره کوي چې امام صاحب نه کتاب لري، نه داغه شاګردان شته، نه چاته سبق. مې په دې هغه سړی ورته دسخط بیاونه کو، یا د ما شاګردانو ماته تاول دا دسخط وختو. ما دا دسخط ځکه وختو چې دا ما به شیخ عبدالعزیز ابن باز ته وړو او لوی استادانو ته چې وګوره داسې کسانو مشته چې هغه دا خبرې کوي، او واقع کومه د دې مدرس دا خبره ټکی نه، بیا دا حدیث لوی شرح دا لرکول پکار دي. کته هر کتاب راواړي حافظ ابن حجر اسقلانی او دا هغه قال ابو حنیفه فی هذه المساله كذا واستدل بهذه الايه. هر کتاب او هر تفسیر کې راوچت کړه کې د امام صاحب قولی، نو چې امام صاحب چاته ټکه نه ده خېلې نه سم مساله ستنو ولې دا کتابونه بیا پاغه نو دې کتابونه که بیا ټول دروغ دي، د سوزولو قابل دي. داسې تفسیر نشته، داسې د حدیث او شرح نشته چې هغه کې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ قول یا دلیل نی منقول. نو زیاته ده کم خلق چې دا و امام ابو حنیفه صاحب سره صرف ولله حدیثونه. وعلى كل حال بعض خلقنا غلطی شوی دي، ابن خلدونم غلط شوی دی. په خپل ابن مقدمه کې لیکي، په مقدمه د تاریخ د ابن خلدون کې لیکي چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په شروط د صحت کې ډیر متشدد، هر حدیث کې به ډیر چې کومنو سوچ کولو، بلا تدقیق او تحقیق په کولو. نو دی وجنه داغه په نن باندې صرف یو ول حدیث نصیب ودا خدای انصاف دار ابن خلدون تا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسانید ندی کتلی چې ته دا خبره کې. عقود الجواهر المنیفه دا د مرتضی زبیدی کتاب دی، او په دې کې د امام ابو حنیفه د احادیث یو شذرا او یو حسرا نقل کړی دا. او محمد عابد سندی المواهب اللطیفه على مسند ابي حنیفه سلور جلدونو کی کتاب لیکل د امام ابو حنیفه په مسند باندې. وعلى كل حال امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اغا محدث هم ده او فقيه هم ده. ذهن کې دا خبره کېږي چې دا فقيه درجه د محدث نو چته ده، دا ذهن کې دا خبره کېږي یو محدثي او یو فقيه درجه د فقيه او محدث باندې اوچته ده. امام ترمذی په باب د ما جاء فی غسل المیت کې لیکي، تاسو سره ترمذی موجوده ده. امام ترمذی په دې کې لیکي سلیکي وكذلك الفقهاء وكذلك قال الفقهاء وهم اعلم بمعاني الحديث. امام ترمذی غو نه سره وي یو مسله ده کې د فقهاء قول له، نو امام ترمذی بیا رستوي وكذلك قال الفقهاء وهم اعلم بمعاني الحديث. د امام سے په مناقبو کې صدر الائمه لیکي، او دا خبره د ابو محمد حارثی نه نقل کړي، او هغه وی یزید ابن هارون راغی او د تپوس کولو د یو مسلې، او یحیی ابن معین غوندې لوی محدث موجودو، علی ابن المدینی موجودو، احمد ابن حنبل موجودو، زهیر ابن حرب موجودو، لوی محدثین موجودو. نو یو سړی د مسلې تپوس کو د یزید ابن هارون نه، نو یزید ابن هارون ورته چې اهل علم تورشه، دا ټول محدثین موجود دي په یو ځای کې ناست دي، او یو سړی د مسلې تپوس کوي، نو یزید ابن هارون ورته اهل علم تورشه. نو علی ابن المدینی ورته چې دا چې کوم ناس دا اهل علم نه دي. الله اکبر. د یحیی ابن معین غونه چې د رجال لوی امام دی، علی ابن المدینی چې لوی سړی دی، هغه ورته وی کہ اہل العلم اصحاب ابی حنیفہ وانتم صیادلہ.
اهل علم د امام ابو حنیفه شاگردان دي او تاسو خو دوايي خرڅون کیه دا محدث دوايي خرڅي یعنی حدیثونه خرڅي دوايي فروش دوايي خرڅي ته چې بازار ته ورشو د دوا فروش نه دارو راړي نو تاسو بیا اچانک دا ډاکټر نه ډاکټر درته لیکلی چې دا دارو راړه نو دارو خو د دوا فروش سره او لیکلی چای او بیا طریقه د استعمال ورته سوخی ډاکټر ورته باقاعده نو محدثین صیادله دي سمانه حدیثونه خلکو ته بیانوي او دا غینه استنباط او طریقه د استدلال او د معانی او د مسائل دا غینه اخراج دا د فقيه چې کوم دنو کار دی نو د فقيه درجه په محدث باندې چې کوم دنو اوچته حافظ ابن جوزی وای دام ډیر کلک سره دی دی وای اعلم ان فی الحديث دقائق بحدیث کې ډېرې باریکۍ وي لا يعرفها الا العلماء الفقهاء علماء فقهاء هغه معنی چې کوم نه پیژني حافظ ابن عبد البر کتاب د مشهور د هر طالب سره پکار د چوي جامع بیان العلم بهترین کتاب دی وړوکی کتاب دی هغه دا خبره په سند باندې نقل کوي عبید الله ابن عمر وای كنت في مجلس الأعمش أعمش لوي محدث فجاءه رجل يسأل راغه فسأله عن مسألة دیو مسئلے بارکه تپوسو کو نو جواب ورته ورنکو چې وی کتل امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مجلس کې موجودو ورته وی یا نعمان قل فيها ورکه جواب دې سړی ته امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ القول فيها كذا وكذا خبر دا سیدا نبی خود آمش ورته وی من اين ستا په دې مسله دلیل سره قال من حديث حدثتناه جتا ما ته حدیث بیان کړو دا غینه ما مستنبط کړی ول استاد ته وي استاد آمش ته امام صاحب استادم دی او شاګردم دی په روایتو کې استاد دی او په مسائلو کې شاګرد دی نو آمش نه سره تاسو کوي لوی محدث دی نو ورته د اهل علم ته تاسو کوي کتل امام صاحب موجودو نو امام صاحب ته چې ورکا جواب د امام صاحب چې د دې جواب داده نو خود آمش ورته وي من اين دلیل په سره قال من حديث حدثتناه دا حدیث نما مستمد کړل نو آمش استاد خپل وای نحن الصيادله وانتم الاطباء موږ راویان چې یو محدثین موږ سره دوا فروش یو وانتم الاطباء ډاکټران تاسو رستو براشي چې آمش د بلا مسلو چې کوم دنو تاسو کړل او امام صاحب دا غي جوابونه ورکړي آمش ورته من اين لك هذه المسائل امام صاحب ورته انت حدثتني كذا وحدثتني عن فلان ابن فلان وانت حدثتني امام صاحب چې پمیاش کې کم سبقونه ویلو ټول ور نو آمش ورته حسبك يا نعمان ته د یو میا سبقونه ټول ما باندې ګردانه یعنی آمش ورته روایت بیانې او استنباط ته نشي کوله د مسائل استنباط لګیا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ تمستا نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نور خبري بھائی دا یو کتاب ده کتاب الصلاة من اللباب فی الجمع بین السنة والکتاب دا ابو محمد ابو زکریا علی ابن زکریا المنبجی کتاب ده ده پشپک سو اشپکش پیتم اجری کی مڑ ده دا بہترین کتاب ده دا صرف د صلات خلاصه او مرګری دمغه بیا چاپ کړه دا غټ کتاب ده چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسائل د قران او سنت نه مستنبط دي په فقہ باندې بهترین کتاب دی دا کتاب الجمع بین السنة والکتاب نو دا زموږ مرګره د چچ هغه صرف د صلات ته حصہ دا غیر را منتقل کا بیا ذکر اچي ته تلم نو مفتی اعظم مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتهم ما ته ورته پدې سولي کا مقدمه نو مورته زبولی کوم خو ځان ته منسوبه کین هغه وینا بس زبولی کوم چې ما پا مردا شوه ده نو بهرحال اصل کې حالت کې په مسقط عمان کې بعد خلکو ویلو چې د احناف د اموز باطل له دای د اموز باطل له څومره منځونه چې کای دا ټول ندي شوی نو هغه عالم امان الله د دامان نه عالم نه مجاهد هغه د رساله به اولی کلو بلای منتشر کا نو مفتی صاحب ما ته ویلو دا غراض کې دوه درو تلم کراچۍ ته نو ما پیدا یو څو پانی لیکلی
اغا مالکلی فقط تفضل اخونا الفاضل الشيخ ابو عبيد محمد امان الله بتبع جزء من كتاب الصلاة من اللباب تسهيلا للمستفيدين منه وتوسيعا لدائرة نشره وردا على من يدعي ان صلاة الاحناف مخالفة عن الصلاة الماثورة عن النبي عليه السلام واصحابه وانها مبنية على القياس والرأي. انت سکسانو په مسقطهم مان کې چې د احناف دا موږ صرف پرای او په قیاس دی او هغه دام لیکلو چې وان ابا حنیفه لم يحفظ الا 17 حديثا من الاحاديث الضعيفه وانه كان اميا لم يقرا ولم يدرس وانه لم يؤلف كتابا ولا كتيبا. نه غټ کتاب لیکل نه وړو کې نو ما بیا هغه باندې لیکل دي چې ولا ريب ان امثال هؤلاء الطاعنين اما غافلون عن مكانة الامام ابي حنيفة العلمية الشاهقة بين ائمة المحدثين وسادات الفقه او متغافلون يوقدون بهذه الدعايات الفارغة نيران التفرق والتمزق. پوچھ مسلمانانو کی افتراق پیدا کی ولا سیما في هذه الظروف فدی حالاتو کی زمانہ لگیا دے کافران ټول جمع شو او د مسلمانانو د اسلام خلاف لگیا دے متفق دي التي تتطلب من المسلمين ان ينبذوا مسلمانانو تپکار د چوغور د جميع الخلافات الفروعية وراء ظهورهم ويبذلوا اقصى جهود واقوى طاقات وانفس اموال واغلى اوقات في توحيد صفوف المسلمين. نن سبا خدا کوشش کوي چې مسلمانان یو کوي لکه چې تمام کافران مسلمانانو ته یو شلو. خیر دا وګړه مقدمه ده. وان ابناء العالم الاسلامي في امس حاجة الى تصحيح العقيدة. عقیدہ درست کول پکار دی. خلق لگیا دے شرک کی بدعاتو کی رسوماتو کی مبتلا دی. څوک قبرونه نه مرادونه غواړي څوک اولیاء علم الغیب منی څوک څه کوي. دا خبرې ضروری دي او دا په مسائلو د صلات کې یا د صوم کې اختلاف دا خو صحابه په مابین کې اختلافي دي. امام ترمذی کتاب روچت کوي یو باب کې لیکي چې کوم دنو یو مسله بیا بل کې لیکي چې کوم دنو بل مسله یعنی په یو مسله کې چې اختلاف روایات متعارض راغلي وي د صحابه په هغه کې اختلاف یو د ائمه هغه مسلې دې نه کې ضروری دي. خیر دا وګړه بحث ته او بیا دا تلل. ومن المعلوم بداهة ان ابا حنيفة لم يكن مولعا بالقياس. اپا قياس مين نه ده او نه غرای په قران او حديث باندې مقدم کړي او نه په قول صحابي هغه خپل رائے مقدمه غني. دا خبره ولی مسلمه نه ده چې الله تعالی یو خبره وکي نو چا د پاره بل خبره کول مناسب بیا. یو ده کې قرآنی آیت موجودی سو خبره کولې شي یو ده کې د رسول الله مبارک حدیث موجودی بیا یو سره خبره کولې شي. فما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم او من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نو دا آیت او دا حدیث په موجودګۍ کې سو خبره کولې شي او دا غرنګي دا صحابي دا قول نه پس چاته دا گنجائش نشته چې هغه خبر وکي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د فقه په ایمو کې لوی امام دی او داغه شاګردان قاضی ابو یوسف ته وګوره چې هغه د محاکم شریعه او رئیس دی د هارون الرشید په زمانه کې لس پاکستان یو ځای کړو د هارون الرشید بادشاہي ته نه رسی داغه ته نور علما نه ملاوېدل چې قاضی ابو یوسف د تمام محاکم شریعه او رئیس کولو. خو معلومیږي دا چې امام ابو یوسف سره څو علوم دي او دا علوم په بنیاد باندې رئیس المحاکم الشرعیه ده. دا رنګي محمد ابن الحسن شیبانی داغه کتابونه بعض خلک اوچتول نشي او طالب د امام محمد تمام کتابونه اوچتول نشي. دا کتابونه د خپل خېټه نه رسېږي کله خپل اساتذه او خاص کر د امام ابو حنیفه نه را منتقل کړی دي. وکی وی چې امام صاحب وی البول فی المسجد احسن من بعض القياس. فجمعات کی متیاد دومره جرم نه ده لکه یو سړی چې په یو مسله کې بی بنیاده قیاس وکړي. امام صاحب قیاس دومره ناکاره غني چې کوم قیاس صحیح نه وي هغه وی په جمعات کې متیاد وکړو دا پاکي دې شیخه خوره بلنه کې یا هغه دې به ویل لکه یو عربي جمعات کې بول کړیو. لیکن یو سړی غلط قیاس وکړي نو تر قیامت پورې د دې مسلې عذاب به داغه په سر باندې وي. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د قیاسات فاسدونه بری ده چې خلق هغه ته وایي چې دا اصحاب رائے دي.
امام ظفر وی چې لا تلتفتوا الى كلام المخالفين فإن أبا حنيفة وأصحابنا لم يقولوا في مسألة إلا من الكتاب والسنة والأقاويل الصحيحة ثم قاسوا بعده. ظفر وی انما يؤخذ بالرأي ما لم يجئ الأثر، چې دې کې حدیث نہیں موجود او قول صحابي هغه دې کې قیاس را دي. فإذا جاء الحديث تركنا الرأي، روایت چې موږ بیا رائے ما چې کوم نه پدې باندې پریدو واخذنا الاثر. عبد الله ابن مبارک وی چې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ حج تلاړو او مدینه منوره ته رسیدو. الته محمد ابن علي ابن الحسين دا حضرت حسین نو سید محمد ابن علي او لوی فقيه دی، لوی سړی دی. امام ابو حنیفه سره ملاقات شو، نو هغه ته چا د امام ابو حنیفه خلاف خبر رسول الله که هر زمانه کې حاسدینی. نو محمد ابن علي چې د حضرت حسین نو سید او علامه دی، امام صاحب ته وی ته هغه سړی چې زما د نیک دین کې خپل خبرې کړې دي او قیاس په حدیث مقدم غني. الله اکبر. امام صاحب ته معاذ الله ان افعل ذلك، دا پناه غواړم دا الله تعالی په ذات چې دا خبره وکم. ابو جعفر ورته بل حولته، دا پکې تبدیلی راوستي ده. امام صاحب ابو جعفر ته وی چلونه مهرباني وکړئ چې کینې چې زم تا ته کینم ځکه ته د رسول الله مبارک په نسو کې ما تستا ادب او احترام پکار دی. څومره عظمت د امام ابو حنیفه پړ کې د رسول الله مبارک د اولاد سره. نو محمد ابن علي ته وی کله مهرباني کوي کینې چې زه په مخ کې ادبن کینم، ځکه من لم يوقر كبيرنا فليس منا. بیا کیناستو ابو جعفر او امام صاحب داغه په مخ کې ادبن کیناستو او بیا ورته وی چې د درې خبرو تاسو کو. نو ما ته داغه جواب راکړ وی سړی کمزور دی او که خزه کمزوري ده. نو د حضرت علي نوسی ورته وی چې خزه کمزوري ده. نو کما قیاس ته ترجیح ورکوله ما به په میراث کې خزه ته زیات ایسه پکار ده، او حالانکه قرآن سړی ته زیات ایسه ورکوي لذکر مثل حظ الانثیین. موږ خو قرآن منو. او بیا بل تاسو کړلو چې مز افضل له کروجه دې مز افضل له، ځکه چې رسول الله مبارک فرمایا صلات و عماد الدین. دې کما په خپل رائے دین بدلوله. نو ما به بیا بل خبره کړی و چې خزه چې د حیض نه پاک شي د مز قضا به مراړي. حالانکه فقها سوی په خزه باندې په حالت حیض کې چې کوم مندونه قضا شي هغه قضا پښتا نشته او دروځي. نو موږ حدیث منو کنه کما رايت ترجیح ورکول خو صلات اهم العبادات ته پکار ده چې ما ویلې وي چې حیضه به هغه د مندونو قضا مراړي لکه حروريين او خوارج هغه په حیضه باندې د مندونو قضا لازم غني. او بیا تاسو ته کو چې اوسړې وی منی زیاته پلیته دا او کبول زیات پلیت دی، بول زیات پلیت. لکه منی کې علماء اختلاف ته بعد خلک منی طاهره منی، بعض علماء منی طاهره منی او بول بل اتفاق نه جستی. دې کما په قیاس باندې عمل کول. نو ما به ویلیو چې د بولو نه غسل پکار دی او د منی نه او دس پکار، او حالانکه به خروج المنی غسل لازمي. نو ابو جعفر پاسې دو او امام صاحب خپل کړلو او ډېر تعریف وکړ چې خلکو هم ته عجیب دا خبرې کړې دي. بهرحال دا پورا وګد مضمون ده، نور به ان شاء الله سبا بیان کوم. او د علماء اقوال چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته علما ثقوي او کو تضیف پرونه طالب د نسائی خبره لیکلی و. نسائی ډیر رستو راغله ده. یحیی ابن معین او یحیی ابن سعید القطان دا علما متقدمین دي. هغه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه توثیق کوي. ټیم شته سبا ته بنور دا پورا دیو غنټه بل سبا کم ده. طالبانو حمایت د بامیان خلق انتهایی احسان فراموش دي. د بامیان د خلق سره طالبان سو ځله احسانو کی پریګری او دا ظالمان بیا جنگونه مخکنی جنگ کې طالبانو ته ډیر لوی تکلیفونه رسول. یو طالب راغله او د میدان جنگ د بامیان نه ماته چې کوم طالبان نیولې دی په سر کې غټ غټ میخونه چې کوم نه په سر ټک ټک وایي او دغه څه شهیدان کړی دي. خدای دا کسان چې د طالبانو د مقدس تحریک ته لګیا دي یو لوی عذاب ده په خپل آسماني سایقو باندې روک. خاص کر د بامیان خلک دا ډیره لوی فتنه ده
طالبان ورسره احساناتو کې پریږي دي او هغه چې بیا وګوري چیرې بس دغه د کومګه دغه یو کلی د ګلونو په شان طالبان پدې مختلف طالب راته ډېر طالبان یو کنټینر ته د نکړې بیا په جېکونو باندې کنټر دا سوي ورته کنټینر پورته کړو دا غیلانې لړګي غټ بل کړو طالبان په کې دغه څه خورین کړ الله تعالی دې په عذاب نازل کی خدای د طالبانو مؤید او حافظ او معاون شي دا لګي علاقه در ته فتح کې د کفارو دا تمام ناپاک سازشونه ناکامه کې خدایا عذابونه په نازل کې په تمامه دنیا کې مجاهدین کمزوري دي پاکستان کې زموږ حکومت د طالبانو او د مجاهدینو لګیاره مخالفتونه شروع کړي خدای دې ته هدایت وکړي خدای ته هدیه خاص کر دا وزیر داخله او دا غي مرګري یا رب العالمین دې غلار ورته وصلی الله تعالی علی خیر د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بارکه د نقد الرجال د علماء توثیقات تھی محمد ابن سعد العوفی جلوی محدث تے غوی سمعت ابن معین یقول کان ابو حنیفة ثقة امام ابو حنیفہ ثقہ او لا يحدث بالحديث الا بما يحفظه امام ابو حنیفہ بہاغ روایات بیانولو چکم بورتا یادو ولا يحدث بما لم يحفظ او چکم بورتا یادو بین بیانولو دا احتیاط فی الحدیث دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا حدیث با بیان کے دمر محتاط ہو چکم روایات بورتا یادو اغب بیانولو ذکر یریگی علت رسول اللہ مبارک فرمائی من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار سوک چې زمانہ دغه سری روایت بیانې او دروغ وای د دې په دوزخ کې ځان ته تیار کی نو بعض کسان کمال احتیاط کوي محمد ابن سیرین بوی چې روایت بالماناډو پکار نه ده کدا ته رسول الله الفاظ یادی خو بیانو کني پارام کینا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په خلقو کې ده چې رسول الله مبارک دا حدیث او الفاظ ورته یادونه هغه بیانولو او دغه وجنه ما درته وی چې د خلفای راشدین 40 یوزر سلور سو یولس روایات منقول لی ځکه به کمال احتیاط کولو صالح ابن محمد اسدی وی او دیم د ابن معین نه دا خبره را نقل کړي چې کان ابو حنیفه ثقه فی الحديث نچې اوسره چې دا خبره کې ائمه چې ناقدین د رجال وی ثقتن وای دا خبره بس کافی ده بیا د نورو خلق خبرو ته بیا وګ مګ دی ابو وهب محمد ابن مزاحم وی چې سمعت ابن المبارک يقول افقه الناس ابو حنیفه افقه الناس او د فقيه درجه په محدث باندې اوچته ده د فقيه درجه اوچته ده ځکه چې د فقاهت وظیفه دا ډېره ګرانه وظیفه ده یحیی ابن سعید القطان وکی ابن الجراح عبد الرزاق او یحیی ابن معین دا څومره لوی محدثین دي لیکن دای د فقه په میدان کې نه دي ورننوتی کچابا تاسو کو نه وی اسالو اهل العلم ما مخکم تاسو ته واقعا را نقل کا چې په یو مجلس کې لوی علما ناستو محمد ابن یزید المستملی اغا بیانې چې په یو مجلس کې بلا کسان ناستو او یو سړی راغی او تاسو کو نو ورته وی چې لکه د اهل علم نه تاسو کده اهل علم نه د محدث ول د اهل علم نه دی وینا اهل علم اصحاب ابي حنیفه هغه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ملګری دي امام احمدنا یوذل محمد ابن یزید تاسو کو دا عبد الرزاق ابن حمام بارکه عبد الرزاق ابن حمام لوی محدث تے بلا تصانیف دی او خاص کر المصنف
فیقولس جلد کې د کتاب دی المصنف، یو مصنف د ابن ابي شیبه دی او یو مصنف د عبدالرزاق دی، اوس یې چاپ شوی هم دی، مخکې دا مخطوطه وه. او تفسیر عبدالرزاق زبردست تفسیر دی، مخطوطه وه، دا چې کله مدینه منوره کې چاپ شوی دی. د لویو کتابونو مصنف عبدالرزاق باره کې تپوسو شو، او عبدالرزاق پیژنئ؟ دا خود د امام احمد ابن حنبل استاد دی، او د اسحاق ابن راهوی استاد دی، د یحیی ابن معین استاد هم دی، او د محمد ابن یحیی دوحلیم استاد دی، او د بلا دنیا استاد عبدالرزاق دی. چا تپوسو کو د امام احمد نه چې عبدالرزاق اکان له فقه، امام احمد وی ما اقل الفقه فی اصحاب الحدیث، اصحاب الحدیث کې د فقه علم ډیر کم دی. امام احمد خو په خپل ډیر لوی فقيه دی. په یو مجلس کې لوی علما ناستو او روایات وخت می درته سندونه بیانولو، نو بیا به اسحاق ابن راهویا تاسو کو چې لکه دا حدیث چې په دمره سندونه باندې منقول ده، دې معنا صدا دینه کم مسئلے مستنبتیږي، فیبقون ټول بچ پاتې شو الا احمد بن حنبل. امام احمد بن حنبل محدث هم دی او فقيه هم دی، نو هغه به د هغې نه د مسایلو د استنباط او د معانیو بیان وکړلو. نو د امام احمد نه د امام عبدالرزاق باره کې تپوس کېږي چې اکان له فقه، نو امام احمد جواب ورکړو چې ما اقل الفقه فی اصحاب الحدیث. او دا مسئلہ طبقات الحنابلہ کی لکھ دا، طبقات الحنابلہ کتاب دے دا ابن ابی. دا بتا صلاح خور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان، جناصر خان سرار ساتھ ملاوی گی. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من